قرآن زده کې نو تکلیف درته شته؟ تکلیفونه ډېر دي دا په دې چت باندې نه کرش ته دا دغه شانتې چې باران شي دا راساسي هم او دا یو پکې دي مونږ د یو پکې ته ناست یو دا به یو دوه دریو کسانو ته په هواو کې دلته به دې مونږ ټولو باندې دا خولي را روان دي دغسې یو پکې دي او شیشې هم نشته داسې بیټري هم نشته دا اودس چړدام ځای هم نشته. خپل قرآن په ښه سهولت سره ووایئ. مونږ ته بس څوک دغه داسې پیسې میسې زکات وباسي هغه دلته راوړی شي او داسې مونږ سره شیشو کې مدد کولی شي پکې راوړی شي دوی د مدرسې حال وویني نو بس بیا یې هر څه راوړي خو مونږ ته هر څه مدد کول پکار دي. ولې نه تکلیف خو خامخا وي خو بس دا زموږ یو د ژوند مشغله جوړه شوې ده څنګه چې یو سړي یو ځای کې هغه روزګار یا یو مشغله هغه مشغلې ته چې نه تللی د هغې نه غیر د هغه ګزاره نه کېږي بس زموږ هم د مدرسې سره ژوند دی او د الله نه سوال کوو چې تر مرګ د آخري سلګۍ پورې مو دا ژوند هغه دوی سره تړلی وساتي. مدرسې ته څه ضرورت دی؟ یاره زموږ دې مدرسې ته خو ډېر زیات ضروریات دي او کو وایو د الف نه تر یې پورې ضرورت دی ځکه زموږ مدرسه کې استادان دي د هغې تنخوا داسې ماهانه چنده یا سالانه چنده نشته دی او دا شانتي د مدرسې بلډینګ دی اوسه پورې په دې کپړه پرته وه اوس په کچه چت دی خو په دې اور کې په دې کې ډېره زیاته ګرمي وي تو راغورځېږي او د دې دا ورونه نشته دی دغه شانتې هغلته ورته دیوال نشته دی په ژمي کې هم پوره تکلیف و او پردې به هم ورته تړلې وي هغه به اکثر د بارانونو هواګانو خرابې کړي او دا شان دا کمره د پټه شوې ده خو چت هغه په بره د پټېدو هغه بندوبست نشته دی هغه حال دی هغه بغیر چته پروت دی نور دننه د بناتو سیستم دی هغه مو پوره ګډوډ دی چتونه خراب دي د مدرسو هغه ورونه نشته دی پرسترې نشته دی هغه تعلیمي سکون او مشعله چې ستوي او د هغې دپاره کوم لوازمات دي هغه لوازمات نشته خو بس د الله یو کرم دی چې بس دا یو باغ دی چې روان دی موږ سره الحمدلله په دننه بناتو کې 4 درجې دي او د هغې سره قاعده ده ناظره ده ترجمه ده د تجوید کلاس پکې چلیږي بهر چې دی نو دا قاعده او ناظره او دوی سره بیا په کمپاوند یعنی په ټولو ته په یو ځای باندې تجوید کلاس اخیستی کېږي په آخر وخت کې نو دې ته ضروریات خو دومره ضروریات دی چې هغه په اخیستو باندې سړی ستړی شي. اوس د وخت چې کوم ستاسو ته اهم ضرورت دی د دې مدرسې دپاره زه خپله هم راتلم چې ما وکتل لاره هم ډېره زیاته ګډه وه نو زه یم چې دې کې به دا ماشومان څنګه راځي نو ستاسو چې کوم ضرورت دی اوس چې یاره دا ډېر ضروري پکار بس موږ ته د ټولو نه اهم ضرورت اوس اوړی را روان دی د پلانټ ضرورت دی ځکه چې زموږ دغه یو پکې دی او دا دومره ماشومان دغسې دننه هم حال دی یو بیټري دی 50 او هغه لږ شیبه کار وکړي بس بیا چې نور لږ مدم شي هغه بیخي ختم شي او دغه شان دا چت دی دا چت ډېر ګرم دی دې کې اور کې ډېر غټ تاو راکوزېږي نو که په دې باندې تیار چت او په هغې باندې پوره سیسټم وکړی شي لنټر خو وکړی شو لا ډېره ښه ده خو که لنټر نه چې تیار چت خو پرې واچول شي هغې سوری به لږ دروند وي هغه ګرمي به ورسره کموي او دا ورونه دي دننه هم ورونه لګېدل پکار دي او بهر هم دا ورونه لګېدل پکار دي ډکون دی پکې زموږ د ټولو نه اهمه مسله بهر دلته د چارندام او د لیټرین دا ضرورت دا بالکل نشته دی بس صرف دغه یو پمپ دی ماشومانو ته که چېرته ضرورت راشي نو بهر پټو ته ځي او دا خو واړه ماشومان دي هسې نه خدای نه خواسته چېرته تکلیف ورته ورسېږي نو موږ ته اهم ضرورت دغه هلته د لیټرین باتروم او د چارندام او د دغې سیسټم هغه پوره ضرورت دی هغه پکار دی چې دغه وکړی شي دا فرسترې وکړی شي او دغه شانتې د ماشومانو دپاره ټفایانې دي او قرآن مجیدونه دي دا خو کله کله یو ملګری دی هغه ښه کال کې یو ځل راشي هغه قرآن مجیدونه هدیه کړي مدرسې ته نو په هغې خو فی الحال کار روان دی. مولانا صاحب بالکل چې ګرمي هم ډېره زیاته ده زما هم ډېره زیاته ګرمي کېږي که تاسو وګورئ نو زما په خپله باندې چې پل د ګرمۍ موسم هم نه دی او په ما باندې چې کوم دی دغه خوله راغلی نو دلته به د واړه واړه ښکلي ماشومان چې راغلي دي که نه او د مور د خپلې غېږې نه چې کوم دې مدرسې ته رالیږلي د څه دپاره د قرآن دپاره موږ سره یو ماشوم هم دلته کې دی قرآن ورسره د هغه نه دغه تپوس کومه چې یاره څه مشکلات څه تکلیفات په دې مدرسه کې تاسو ته وي او څه غوښتنه کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ښه یم. نامه دې څه ده؟ شفاعت. شفاعت دا راته ووایي چې قرآن زده کول ګران دي که اسان؟ ګران. څنګه ګران دي؟ غرمه کې 3 بجې راځو د لرې نه راځو. ښه 3 بجې راځي د لرې نه راځي نو اوده کېږي بیا څه ټایم؟ بیا ماښام. ماښام اوده کېږي د غرمې خوب دې نه وي؟ نه. ښه ستاسو د مدرسې ته څه زیات ضرورت د څه شي دی څه تکلیف وي تاسو ته دلته خو تاسو ته پکې هم لګېدلې دی او خو ښکلې پاکې کپړې دي مچولي نو بیا څه تکلیف دی تاسو ته؟ موږ ته شیشو ضرورت دی ډېره ګرمي دی یو پکې لګېدلی. ښه یو فنکه لګېدلې دی او تاسو ته د شیشو ضرورت دی ګرمي دې کېږي؟ اوس نه دي دونه ګرمي کېږي چې فل ګرمي راشي بیا خو به ډېره ګرمي کېږي نو بیا به مدرسې ته راځئ؟ سبق به وي؟ قرآن سره دې مینه ده؟
نو ته څه غوښتنه کوې د هغه چې کوم غیرتي مسلمانان دي هغوی ته څه وې چې څه امداد تاسو سره وکړي؟ دوی ته دا وایم چې شیشو امداد راسه وکړي د پکې او د بیټرۍ. زما مدرسې ته ډیر هر څه ضرورت دی خو دغه یو ضرورت چې کوم دی هغه د شیشې او د پلانټ او د بیټرۍ او د پکو دی ورسره نور هم ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې قرآن زده کول داسې اسانه خبره نه ده. بعضې خلک اکثر وایي یاره یو طرف ته مې زوی ملا دی او بل طرف ته کالجي نو هغه کالجي ته چې کوم دی په درنه سترګه ګوري او هغه مولا هغه طالب ته چې کوم دی هغه ته په سپک نظر باندې ګوري خو دا دین دا قرآن زده کول دا هم اسانه خبره نه ده. ډېر ماشومان دي که موږ وګورو نو د یو ماشوم نه به بل هم خیر تپوس وکړو چې هغوی څه غوښتنې لري اوړي کې به راځي سبق له به راځي نه به راځي موسم ښه وي بیا به راځي ځکه دغه پکې دی او دا کم از کم 100 یا 120 یا 100 ماشومان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې بچي؟ صحیح شکر الحمدلله. دا راته ووایه چې قرآن زده کولو ده د ډېر لرې نه راځي او جی د حاجي آباد ګنجانو کوي نه راځو. دا راته ووایه چې قرآن زده کې نو تکلیف درته شته؟ تکلیفونه ډېر دي دا په دې چت باندې نه کرش ته دا دغه شانتي چې باران شي دا راساسي هم او دا یو پکې دی مونږ دی یو پکې ته ناست دا یو دوه دریو کسانو ته په هواو کې دلته به دې مونږ ټولو باندې دا خولي را روان دي دغسې یو پکې دی او شیشې هم نشته داسې بیټري هم نشته او داسې اردام ځای هم نشته دپاره به راځي تکلیف به او جی خو ګرمي وي او که باران وي او جی کار څنګه حالات راځو مدرسې ته مدرسې ته به راځي راساسي خو نه راساسي چې باران وي بس لږ باران وشي بس دا راساسي ټول هغه غیرتي پښتانه مسافرونه هغوی ته څه غږ ږدي د دې مدرسې حوالې سره چې تاسو ته سره امداد وکړي او ودرېږي چې تاسو د خپل قرآن په ښه سهولت سره ووایئ؟ مونږ ته بس څوک دغه داسې پیسې میسې زکات وباسي هغه دلته راوړی شي او داسې مونږ سره شیشو کې مدد کولی شي پکې راوړی شي دوی د مدرسې حال وویني نو بس بیا یې هر څه راوړي خو مونږ ته هر څه مدد کول پکار دی. که کوم ملګري وایي چې یاره زه مدرسې ته ورځم په خپله ویزټ کوم نو هر څه لکه تاسو قبلوئ پکیم تاسو قبلوئ شیشه هم قبلوئ هر څه قبل اوسه بس سر جیم ته دلته مدرسې سره د امداد وکړي؟ او جی مدرسې سره امداد وکړي. نوره څه غوښتنه؟ بس زموږ نو دا غوښتنه چې مونږ سره امداد نشي کولی نو هی دا ویډیو د شیر کې لایک کړي خپل نو ملګرو ته ویلي که هغوی مونږ سره څه داسې امداد کولی شي. تاسو وایي چې یاره کو امداد نشي کولی نو ویډیو خو شیر کولی او جی ویډیو شیر کولی شي. تاسو دا غږ ستاسو دا پیغام یو مالدار سړي ته یو مالدارې خور ته ور ورسېدو او جی چې مونږ ته مدد وکړي تاسو سره مدد وکړي. قدرمنو کتونکو دغه ماشوم دغه خبرې تاسو واورېدې خو تاسو امداد نشئ کولی ستاسو وس نه وي نو ستاسو دا ویډیو دا ماشوم وایي چې دا تاسو شیر کړئ چې دا زمونږ د اواز زه یو داسې خلکو ته ورورسي چې هغوی د مدرسې سره تعاون وکړي. نو دا ویډیو سره هم زیات نه زیات شیر کړئ راکړئ ماته اجازت په لوی الله م سپارم د الله په امان.